مخکې دشمنانو اسرونه شو کلمه داسې عجیب سیز دی هغه دشمن د سر دشمن هغه ورو ګرځو فاخوانکم فی الدین انما الاخوه اخوه فی الدین لل اخوه النسب اصل رورولي چې دا هغه د دین دا د دین دا د نسب رورولای ختميږي او د دین رورولای نه ختم د دین رورولای نه ختميږي انما المؤمنون اخوه ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغا اخوت آغا د خیر خواہی نم دے د خیر خواہی نم دے یو رور د بل رور خیر خواہی یو رور بل رور تا خیر رسی او یو رور بل رور د شر نه بچ کی او پکار دادا چې مسلمان د شر نه بچ کی او پکار دادا چې مسلمان ته خیر ورسي مسلمان ته خیر ورسي نن مسلمان تکند کني دا د ایمان د کمزورای نه خبره دو سيزونه دي یو ایمان او بل قران چې دا د یو بل تا د نزدېکت ذرایع وي قران مجید ویلي دي واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او فالف بين قلوبكم د قران د وجنه الفت راغی د ایمان د وجنه اخوت راغی انما المؤمنون اخوه چې څومره ایمان کې نقصان راځي نو دومره بعد انسان نه نفرت راځي د ایمان او څومره چې قران مجید د عمل نه لريواله راځي دومره به مسلمانان د یو بل نه لري کیږي د چا چې څومره ایمان مضبوط وو نو دومره با داغه مسلمانانو خیر خواهی په د باندې غالب وي او هر مسلمان تبا هغه په درون نظر باندې قتل کوي او څومره چې ایمان کی کمزورتیا و نو دومره و مسله وي فاخوانکم فی الدین دل ترجیح ورکول پکار دي فاخوانکم فی الدین استاد سرونه دی په دین کې ونفصل الآیات لقوم یعلمون امون جدا بیانو دا حکمونه د پاره د داس قوم چې غي پويږي یعنی نابت پی بږي وانک ذو ایمانهم دا ملت د قتال ذکر کړي کما تکړه دی لوزن خپل من بعد آدم کما تکړه قسمون خپل من بعد آدم پس د وادو نه یعنی وعده کې قسم مرانه وَإِنَّ كَسُوا او کمات کدی قسمون خپل من بعد آدم پس د وادو خپلونا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ او اعتراض کو تاسو په دین وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ طعن اعتراض ته اس په قتل ته وي اعتراض ته اس په قتل ته وي یو چې مسلمانانو سره وعده ماته کی او دویم چې دا الله په قانون باندې اعتراض دا الله په قانون اعتراضات اگر په قران باندې اعتراضات شروع کی په آخرت باندې اعتراضات شروع کی په اسلامی عقیدو باندې احکامات باندې کله په حدود او په قصاص باندې اعتراضات شروع کی کله په پرده باندې په سود باندې اعتراضات شروع کی کله په احادیث باندې اعتراضات شروع کی احادیث او اعتراضات شروع کی دا قسم خلق له قران یو نوم کې خاودو ائمه الکفر ائمه الکفر یو سړی دی هغه اسلام نه مني وا کافر دی یو سړی د قران نه مني نو هغه څه دی کافر دی
یو سړی دی هغه پیغمبر علیہ السلام نه مني نو څه دی خو بل یو سړی دی هغه پیغمبر علیہ السلام نه مني ورسره په پیغمبر علیہ السلام اعتراض کوي چې دا لاسنګ پیغمبرو چې د دولس خوځې کولی او دا لاسنګ پیغمبرو چې تورې راغستا او خلک وجو ویږي کنه یو سړی د قران نه مني نو کافر دی او بل را پاسې ده هغه په قران څه کوي اعتراض کوي چې دا څنګه الله کتاب دی چې دې کې وایي چې غل نه لاس کټ کی پورپو باندې اوس لاس کټ کای څه کوي اعتراض کوي دا لا څنګه خبره یو سړی راو لګي د بلی وجو تر الګ او ځابل وجنا دا د کولو کار دی دو مرګونه تکای دې په حکم باندې څه کوي اعتراض کوي دا سړی کافر نه دی دا امام الکفر دی وایي کنه دا د کفر داعی دی د نور لوم کفر له دعوت ور کوي د نور لوم دعوت ور کوي ائمه الکفر لکه سورۃ قصص کې ذکر کړي وجعلناهم ائمه يدعون الى النار وجعلناهم ائمه يدعون الى النار هم غرزول دیلرا مقتداگان چرا بلل به خلق اورتا دا ائمه شو امام هغه چاته ویل کیږي چې بده په خلق څه کوي اقتدا کوي اوس د اعتراض نه خلق څه کیږي متاثر کیږي کم علم خلق بے علم خلق زدیان او جاهلان خلق اگر د اعتراض نه شي متاثر شي نو بلا خلق ملاحده شي بلا خلق منکرین حدیث شي دا امام الکفر دی د دباره کې قران وایي دی امامان د کفر سره او جنگيګا فقاتلوا ائمه الكفر یو فقتلوا بل قاتلوا دې کې فرق ته ملم یعرف او غرق یو فقتل وی وجنا بل قاتلوا بل څه شي قاتلوا جنگ دې د جنگ په احکامات دي فقتلوا وجل دې د وجل په احکامات دي وجنی وی چې یو تن نه دو تن دي درې تن دي هغه داسې کارونه کوي په میډیا باندې داسې اعتراضات کوي داسې خبرې خوري دک کسان به اسلامی حکومت گرفتار کی او اسلامی حکومت په وجنی دا فقتلو دي دار یو تن نیم خبره هغه فقتلو دي او دویم دی قاتلو جنگ نه چې دا یو قوم نه او مستقل خلق ته او غي دا یو پلانینګ کوي چې په مسلمانانو کې داسې اعتراضونه سکی خوار کی په دنیا کې داسې اعتراضونه خوار کی یا هندوان دي پرسکا یا يهوديان دي او غي دا یو مشن څه کړل شروع کړل په دای په اسلامي حکومت چړای کوي او د خلاف پس کوي جنگ کوي فقاتلو دا جنگ نه او جنگ به حکومت کی را پاسی با او پاگئی با چڑائی کی فقاتلو ائمت الکفر نو جانگی گئی تاسو ائمت الکفر لیڈرانو دو کفر سرا دایانو دو کفر سرا زکا انہم لا ایمان لهم یقینا دی نشتر خیال ساتل لقسمونو دی دپارا دیر دا قسمونو خیال نساتی او چې کله تاسو جنگ وکئ د جنگ فائدہ ذکر کئ لعلهم ينتهون کې دې چې دې بنشي چې تاسو ناملی نوم والي دې به چې بس ته دي بیا د پاره به زمونږ د طرف نه په میډیا ته اشکال نه بیا موږ دا نه کو کې دې چې تاسو جنگ لا فوټ تیار کې او دې شي منشي چې بس بیا به موږ اعتراضونه نه کو نو مقصود ستا هغه د اسلام دفاع وا اسلام سوا دفاع او کاغه غي ومنه چې بس بیا به مونږه داسي نه کوو صحیح ده لعلهم ينتهون کې دې شي چې دې بن کی دې اعتراضونو نه او د طعن نه الا تقاتلون ترغیب جنتا الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم ایتا سن جنگيږي داسې قوم سره چې ما کړی دی خپل قسمونه فهمو اخراج الرسول او دې مضبوط اراده کړي وا په شړولو پیغمبر
فامو باخراج الرسول او دې مضبوط اعظم کړو او اراده کړو د چړلو د پیغمبر وهم بدؤکم اول مره او دې شروع کړو په تاسو باندې پاول ځل شروع کړو په تاسو باندې اول ځل د بدر نمخ کی لومبه اقلام چا کړل دي مشرکانو کړو او په مکه مکرمه کې چې سمیه رضی الله تعالی عنها شهید کړو چا شهید کړو مشرکانو شهید کړو یاسر رضی الله تعالی عنہ شهید کړو چا شهید کړو نبی علیہ السلام نے چمرای ته پانسیه چولې وا چا چولې وا مشرکانو بلال چې بشکو سملاول چا سملاول مشرکانو حباب چې پور پس کارول ته سملاول چا سملاول امر چې ډن تل لکړو په لوړو وو چا وو مشرکانو شروع دای کړی دا وهم بدؤکم اولا مره او دې شروع کړی دا په تاسو باندې پاول ځل اتخشونهم نو تاسو یریږئ د دینه یعنی مطلب دا چې مې یریږئ تینا والله اقوان تخشو الله دې حقدار دې چې تاسو یریږئ دا غنا تاسو ایماندار یې د ایمان په مطالبو کې یو د خشیت د الله ایمان سواړي ایمان غواړي چې د الله یره بعد ټولو د یرو نه غالب وي بنده د ظاهري اسبابونو هم یریږي ظاهري اسبابونه بنده یریږي د مار نه یریږي د لړم نه یریږي د وسلې نه یریږي د فوج نه یریږي د پولیس نه یریږي د مرګ نه سکیږي یریږي د زخم نه یریږي لکه مړه مطلب سړی خوږیږي کنه را سړی سکیږي خوږیږي دړ کوي نو بنده کې یرا شته طبيعي ده یرا صدا د زونو سيزونو نه یرا په دې سم علامته نشته طبيعي ده یرا زنه یرا لکه موسی عليه السلام نه مار نه شو او یاري الله ته یریګه ملاس کو دا طبيعي یرا ده د زونو سيزونو نه یرا هغه طبيعي ده خو د الله یرا په دې غالب پکار ده الله یرا په دې غالب پکار ده څه مطلب یو عقلی اراده چې سړی سوچو کی فکرو کی چې زه د دې پلان کې نه یریګم چې دیو می د جمعه ته وباسي یا پلان کې کا کانه یریګم دی باندې رپورټو کې جیل ته وبې کی د دې وجنه ته مونږ پرې دی او د دې وجنه د الله د دین خدمت وکای پرېګ دی اوس دل تکي تو چې خیر د الله می جیل تکینو جیل ته می دی کی خود دې مخلوق د جیل نه ځان خلاصول غواړي ولکه د الله جیل تا ته دومره غټ جیل نخکاری الله که سزا راکې خیر دې سدي کی را دي کی او د مخلوق د سزا نه ځان سکو بچ کوما اوس دا ایمان کمزور دی دا ایمان څه دی کمزور دی دا الله یره چې دا دې په ټولو یرو باندې سوي غالب وي دا دې په ټولو یرو غالب وي دا ایمان تقاضا ده فالله احق ان تخشوه یعنی طبيعي ربوي خو په کار دا چې هغه دومره حد ته نه رسی چې سړی په د الله احکامات سکی پریک د الله حکمونه به بند سکی پریک دي په کار دا چې د الله حکمونه به پری نه دي فالله احق ان تخشوه الله ډیر لایق دی ډیر حقدار دی چې یریږي تاسو دا غنا تاسو ایمانداري قاتلوهم او جنگی گئی دی سرا یعذبهم الله بیئیدیکم دا اعلان جنگ شو ډلې بیان شوی وجوه بیان شو علل بیان شو اوستوی په خپل فیصله وکا وجل نوی وجنا قاتلهم او جنگی گئی دی سرا د جنگ فائدې قاتلهم او جنگی گئی دی سرا یو فائدہ یعذبهم الله بیئیدیکم سزا ورکي الله دې لرا پلاسونو تاسو باندې ته سوال کوي د تنبیه شاته یا الله کو پر غر کې اسلام لپاره ورکي یا الله په جزیه کې بوس جائے کافر یا الله تبو برباد کی یا الله فلسطین کې يهوديان دي په مسلمانانو باندې ظلم کوي یا الله تبو برباد کی یا الله په برما کې هندوان دي په مسلمانانو ظلم کوي یا الله تبو برباد کی الله چې کوم له مسلمانان مظلومان سو په ظلم کوي یا الله دغه ظالمان تبو برباد کی الله وي پاسه چې تبای کم پاسه چې سې کما تبای کم لا سواچوا نستا پلا صلی الله سور کی يعذبهم الله بيديكم اوله فائدہ دا يعذبهم الله بيديكم
سزا ورکړي الله رب العزت دی لرا ستا په لاسونو باندې چې لزړه خو دې یخشي کنه په خپل لاس چې ول سزا ورکړي نو زړه به دې شي یخشي به فائدہ وایغدم الله شرمای دی لرا یا الله وی شرمو خدای دا کافرانو شرمو یا الله چې بي زده کو خدای دې ذلیل کو خدای الله وی پاسا چې ذلیل کما تلک پاسا تلک لاس واچوا نو زه دې څه کوم ذلیل کوم شرمو مې کنه دا څه و پښته کو نو وڅختی چې تو بیا مينتونه کوي ډالو پورې وسګي د جیاس په ډالو پورې وسګي ان خلق الله قواچو کنه مسلمانانه وایغدم الله رب العزت شرمای دی لرام درم یا الله د مسلمانانو مرستو کیا الله د مسلمانانو مرستو کیا الله مدد وکړه د مسلمانانو د طالب په غاړه پرستی غوړې د خدای بندا چې توه د طالب په غاړه د سره شي پرستی راشي او ما سره د نوړای اوچته کی نوړای د ما سره اوچته کی پاسا الله دې مدد کوي وینصرکم علیهم درم فائدہ وانصرکم علیهم او مدد کې الله تاسو سره د مقابله کې یاره خدای چې سړی وته ګوري او دا ډو پیښ شي کنه هرم مزه کوي دا چې اوچته یې را خلاصي کنه او دا زړه د باندې یخشي وایس فی صدور قوم مؤمنین پاسنو ټټر بدل یحکم وایس فی صدور قوم مؤمنین او سړی کې الله رب العزت سینې د قوم ایماندار سینې او ټټر په الله یحکی پاګه فائدہ پینځما وایذب غیظ قلوبهم او ختم کی الله غصه د زړونو دی یا د مؤمنانو یا د کافرانو د دوړو غصه به الله سکی او ختم کی الله رب العزت غصه د زړونو دی او لا بل فائدہ دا نه چې دا د الله امدادونه کافرانو ویني چې دا سلک مسلمانانو غي غالب شو داو شو نو دې کې خو چل له نو کې دې چې ځنه به ایماندار شي ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله او مهرباني کې الله رب العزت پاچا باندې چې را دیو کی او الله دې علم والا او حکمت والا دا حکم چې دې قاتلوهم دا کوم ذات حکم دی دا د عالم او حکیم حکم دی نو قاتلوهم سم کوا اعتراض مکوا زکه ته پوئږي نه پوئږي څوک الله پوئږي او په جنگ کې نورم ډېرې فائدې شته ده خو د غټي ویلې هغه حکمتونه او فائدې تاسو معلومي نه دي لتكون کلمت الله هي العليا والله علیم حکیم الله دې پوهه پارسو او الله دې حکمت والا ام حسبتم ان تتركوا ترغيب الى القتال ام حسبتم ان تتركوا عام طور لکه بنده چې ده کنه دی وی چې زما ډیر زیات سوچ وي فائدہ خلق او کړي دی بالکل نه مزاج دی لکه څه دی اګه بنده وی چې ما 1 کروڑ روپیه وګټل خو په یو بٹن ډز او کروڑ ډالر ډاونلوډ شوی زما څه شي تا اکاونټ تراغلی بدل لکه بډبيري غواړي خو پناس تکو نه خې ډيري غواړي د جنتم غواړي ولکه مهنت نه غواړي دی وې دا به چاپلاري پاسانه غونډه کې سړې ستلار شي په پستو په نرمو بسترونو سړې ستلار شي جنت تعالی څه خوان کوي لکه ارث غواړي جنت د چا به دي شروع کوله ځای دی د چا به دي شي چام به دي شي په یو وظیفه باندې د ارث د پکول غواړي چې لکه استاد داسې وظیفه خوای کنه چې لکه دنیا هم سړی خوشي او آخرت په دې سره شي نه نبی علیہ السلام له بیا دا دور ځان کړهو خو بس خدای مزه یو وظیفه به کړو شروط رزبو هم به دنیا کې دا هم به آخرت لکه دا انسان چې ده کنه د آرام طلب دی څه شي دی اګه طالب هم وي چې زدي مولا شوي کنه وګونه کړي دي چې لکه مطالعه نه کوله تکرار نه کوله او زه د وخت شیخ القرآن او د وخت شیخ الحدیث دا لکه مزاج دی دا باندې شیخ ته د الله غریق رحمت کی چې ما ماستان چا مې په خکړه دغه چاپی ماپیو مې وکړه انوې به الله دې به کړه و ملاقات ایو ما دا الله دې به کړه و ملاقات بیا به خو وګدا دوا به کوله په اخره کې به وی دا به کړه او په څه کوم چې زما د کرامت پته ولګي
وزګه چې کړهو باندې تشین بیا خو پکې لکه پته نه لګي کنه لکه موږ ارڅ غواړو خو څه غواړو به کړهو غواړو قران مجید دلته داوي چې مهنت پکول غواړي اگر چې الله تعالی صدر کین هغه بستاد مهنت نسوي زیاتی ولکه به مهنت کیږي به مهنت کیږي نه ترجن نجات ولم تسلك مسالکها فإن السفينة لا تجري على اليبس نجات غواړي او د نجات پلار باندې نه دي کشته په وچه باندې نه چلی ترسم نرسی بکا بای راوی کیندرا کی تو مې روي په ترکستان تجب کملار باندې روانه نو د ترکستان نیولې ده ته حج لنه شي رسیدلې مطلب د آیات کریمه دا ده چې نجات غواړي او معافي غواړي او چته درجه غواړي داغه لپاره به مهنت کول غواړي سبا کول غواړي مهنت به کول غواړي الله به دلذر کی خدا دنیا د مهنت او د کړهو دا دلته مهنت کې لقد خلقنا الانسان فی مشقت لا الله پیدا کړي ته بدلته مشقت کړي عام حاصل تم ایسا تو خیال له او ګمان نه چې تاسو معاف کړئ شي صرف امننا باندې صرف ان تترکو باندې پوښوي ان تترکو پری به خودل شي تاسو یعنی معاف بکړئ شي تاسو او جنت ته بس شي لار شي خود خو دې قشان دي اما صرف تم احساس خیال له ګمان نه ان تترکو داج پات بکړئ شي تاسو ان تترکو چې معاف بکړئ شي تاسو ولما يعلم الله الذين اولاد به اختار کړیو نه به سلولی الله کسان جادو منکم چې هغه احتیاط کړي تاسو نه مهنت کړي د الله دین لپاره سخت کړهوي کړي ولم يتخذوا او نه دی ولي هغه الله نه علاوه او نه د پیغمبر نه ولل مؤمنین او نه د مؤمنانو نه ولی جاد زړو دوست او د زړه یار او ملګری یعنی هغه په دین کلک دي ممتاز دي یو براءت باندې څه کړي عمل براءت من الله ورسوله امتیاز د اسلام ښکار کړي شان امتیازي د اسلام هغه ښکار کړي او دویم د اسلام د غالب کولو لپاره مهنت کړي نو دا کسان مل الله نه ښکار کړي نی به زلولي او تبسط دي جنت ته دي مطلب دا دی چې دغه مهنت به کول پکار دي دا چې کم جهاد دی او لم يتخذو دی دا مهنت کول ضروری دی ولیجا د زړه یار ته ویل کیږي پیسا شیر سورہ محلا تعالی وی ولیجا ایک لیجا وی د زړه یار چې سړی اینی تو وردن نکی او د زړه خبر او سره شریک کی والله خبیر بما تعملون او الله خبردار په عمل تاسو ما کان المشرکین یامروا مساجد الله دا سره کاوتونه د فقہی ځنی زین د سوالونه راځي چې قران مونږ ته وایي چې تاسو jihad کوي جنگو کوي د مشرکانو سره او جنگيږي قران مونږ ته دا وایي جنگو کوي او چې مونږ چا سره جنگ کوو هغه د بیت الله شریف تعمیر کوي د دین ځایونه جوړي جمعهتونه جوړي نو قران کریم وایي چې د شرک سره نیک عمل تباہ دی د شرک سره نیک عمل تباہ دی هندو ته ګور او جمعه جوړول ته ګور يهودي ته ګور او جمعه جوړول ته ګور جمعه جوړول د ایماندار کار دی جمعه جوړول د موحد کار دی جمعه جوړول د مشرک کار نه دی جمعه جوړول خو عبادت دی او عبادت د مشرک نه قبليږي مطلب دا دی چې د مشرکانو یو نیک عمل هغه د جنگ د پاره رکاوټ جوړېدل نشي خبر باندې پوه شو د مشرکانو یو نیک عمل د جنگ د پاره او د جهاد د پاره رکاوټ کېدل نشي دا غي اس نیک عمل قبول نه دي ما کان للمشرکین ندی لایق د مشرکانو سره ایا امرو مساجد الله شاباد کړي جمعهتون د الله
چې جوړ کی او آباد کړي جماعتونه د الله شاهدینا پدا سیال کې چې دی گواہی کوونکي دي په خپل ځانونو باندې د کفر، یعنی مطلب د کفر اعلان کوونکي دي. الله نه مانی، پیغمبر نه مانی، توحید نه مانی، قران نه مانی، او دې لګیا دي او جماعت جوړي، نو دا جماعت جوړي اس پیدا شاهدینا علی انفسهم بالکفر، گواہی کوونکی په خپل ځانونو باندې د کفر. اولئک حبطت اعمالهم، دا خلق چې دوړي برباد دي عملونه دي، وفي النار هم خالدون، او پور کې باندې وي همیشه. انما امر مساجد الله، دا مسلمانانو له ترغیب ورکړي، ولې مسلمانان تعالی څه شوی دي چې ته جماعت نه جوړای، چې مشرک لګیا دی هغه جماعت جوړي، نو ولې تا بنگړي چولې دي. جماعت جوړول خود ایماندار کار دی، د ایماندار کار دی چې ایماندار دی جماعت جوړ کی. مشرک تو ګورا او جماعت جوړول تو ګورا. انما امر مساجد الله، یقینا آبادی جماعتونه د الله، آبادول ظاهریم ني او باطنیم ني. ظاهری جوړول آبادی دا تعمیر دی، او باطنی چې جماعت کوم مقصد له جوړ وي هغه مقصد پکې کول، لکه سورہ نور کې داغه بیان دی. انما یامر مساجد الله، یقینا آبادی جماعتونه د الله غسوک چې ایمان لري په الله باندې او پر درستانه واقام الصلاه او درې زکات او درې مزلرا ور کوي زکات لرا، ولم یخش الا الله، او نه یریږي مگر د الله نه. فاسان یقینا داخل چې د دلار مندون کی او خپل مقصد کې کامیابی دن کی، ان یکونو من المهتدین، دا راوړو د حبطت اعمالهم مقابله کی. التو حبطت اعمالهم، داغي اعمال شو دوړه شو، دای محتد، یعنی دای به د خپل عملونو اجر بیا مومي، هغه دوزخیو او دای به جنت تلاړ شي. ان یکونو من المهتدین، اجعلتم سقایت الحج و امارت المسجد الحرام. جهاد لوی عمل لے، دلتا دویما رکاوٹ ختمی چیرا مشرکان چی دی، کافران چی دی، نو آغای د زنو آغای زنی دا سے عملونا کئی چی آغا دا انسانیت دا فائدی دی. خبر اب کوئی دی لکه حاجیانو لسور کئی، اوبور کئی، مریضانو لا اسپتالونو جوړی، مشن اسپتال هغه اسپتالونو جوړی. دای منګه څنګه وژنو؟ د هیومن رائټس، د بشري حقوقو ډیر څه ساتي، خیال ساتي، ناغه منګه وجل نشو. قران کریم وای د کفر سره د کفر سره انساني خدمت قابل قبول نه ده. ایامر مساجد الله دوباره راوړو سي، مقصود پکې سقایت الحاج، زګایو مخکې شو ناغه حقوق الله او دا حقوق حال توی حقوق الله جوړوي، او دلته وای کله انساني خدمت کوي، ها خدمت هم څه دی جوړوي، برباد دی. نو د مشرک د کافر یو عمل آغا جهاد سره کاوت کېدلې، دا عام مفسرین دا خبره. مولانا سیندی رحم الله تعالی وای مخکې یاد کیوي چې د کافرانو یو عمل، توجه کیجئے مولانا، چې د کافرانو یو عمل آغا جهاد ته رکاوټ کېدلې نشي. دغه شانته د مسلمان یو نیک عمل لازمی آغا جهاد ته رکاوټ کېدلې. مسلمان یو نیک عمل کوي، آغا غریبانانو لا روزمات سکی ور کوي، او یا جمعات سکی جوړي چې دا غي د اسلام په غلبه کې او د اسلام په حاکمیت کې داخله نوي، نو دا عمل جهاد تر کاوت کېدلې نشي. چې دا وې چې مړه بس د جمعات جوړو ما زما جهاد کول تاجت نشته، ز غریبانانو لا وبسکم ورکو ما سبیل می لګولې او ما ان پم سکړې لګولې، نو مال دا ډیر دی او مال جهاد کول تاجت نشته. د مسلمان یو نیک عمل
هغه هم د جهاد د پاره رکاوټ کېدلې نشي. یعنی دل په کار دی چې د صرف په دی باندې اکتفا اونکی، بلکې د غلبه اسلام د پاره او د اسلام د حاکم کولو د پاره سو کی محنت کی خواریو کی او پزان سوال واردی. مولانا سیندی پزان په خپل سوال دی سوال واردی چې دلته وایي د آیات کریمه کې اجالتم سقایت الحاج و عبارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. مستجدا کمایات مقصد وای دا نه صحیح کیږي ځکه چې دلته کې دی یوې غاړې ته خو ایمان نشته. کمن آمن بالله ولما حجاده دی اجالتم سقایت الحاج کې ته وای چې د مؤمن او باور کول او د مؤمن جماعت جوړول دا جهاد سره رکاوټ کېدلې نشي. چې مؤمن دا وای چې زه دا نیک کارونه کوم زما جهاد ته ضرورت نشته نه دله بکار دي چې دې سو کی جهاد کی دې کې خو دې سقایت الحاج سره ایمان ذکر کړي نه دی. او کمن آمن بالله والیوم الاخر وجاهد فی سبیل الله هغه سره څه کړي دی ذکر کړي دی. نو مولانا سیندی دا سوال په خپل پزان وارد کړي دی به جواب کړي دی وی قران دا خی چې ایمان بغیر د جهاد نه داسې دی کلا ایمان بغیر د جهاد نه هغه کمال تر رسیدلې نشي. کمال تر رسیدلې نشي. هغه ایمان کمال تر رسی چې کم ایمان کې جهاد وی چې کم ایمان کې اسنه کوي او پاره کې د الله د دین د حاکمیت خدمت نوي دا خدمت پکې نوي هغه ایمان دا سده لکه نو ایمان ذکر ذکر نکو. اجال تم سقایت الحاج آیتا سو ګرځوي او بور کول لا جانو او جوړول د جماعت عزتمن پشان د ایمان پشان دا غچا چې ایمان راوړل دي الله باندې پر درستانه باندې او jihad کې بلار د الله کې نو تاسو به ګرځوي خدای الله بیان داري چې لا یستوون عند الله ندی برابر دی د الله رب العزت په نسبت نه لا یستوون عند الله ندی برابر په نسبت الله. والله لا یهدی القوم الظالمین او الله رب العزت توفیق نور کوي کله کو ته ظلم باندې. والله لا یهدی القوم الظالمین او الله رب العزت توفیق نور کوي کله کو ته ظلم چې زړه عناد کی هغه الله توفیق نور کوي. الذين امنوا دا لا یستوون بیان نه هغه یو طرف ذکر کوي چې چا جهاد کو هغه ته بشارت او خوشحالي ذکر کوي چې دا دومره درجه په کوم عمل ملاويږي نو هغه عمل سره بل عمل برابرې دي. کسان چې ایمان راوړو هجرت وکړو وجا کسان چې ایمان راوړو او هجرت وکړو jihad وکړو په دین د الله کې ولګول مالونو په کړهول ځانونو خپل باندې او هم درجتنا عند الله دا ډېری اوچته درجه والدي په نس الله باندې اوچته درجه راځي دی. اولائک هم الفائزون او دا خلک چې نوم دي کامیاب. زیر ورکی الله دی لرا یبشرهم ربهم زیر ورکی دی لرا رب دی په مهربانه خپل باندې او پر ضامنتیا او باغونو باندې چې دی لرا په دې کې نعمتونه همیشه او دائم ختميږي بناغه نعمتونه همیشه وي په دې کې همیشه یقینا الله چې هغه سره د اجر لوی. یا ای الذین آمنو لا تتخذوا دا بل رکاوټ ختمي رفع بل معنی بل رکاوټ ختمي چیرې زمونږ رشتہ دار دي چې سټین دا احکامات راتلل په وخت کې زوی و مسلمانو او پلار بسو کافرو کله با پلار کافرو پلار مسلمانو زوی بسو کافرو چې کله مهاجرینو هجرتو که مدینه ترالل هغه رشتہ داران مکه کې پاتې شو او چې کله د موقع د جنگ رااله
یوی غاړه ته ترور واره دی یو تر دی بل تر واره ولاړ دی یو ځای خورای دی بل طرف ته ماما ولاړ دی یو طرف ته پلار دی بل طرف ته زیه دی داسې معامله وه نو ډېره ګرانه نه وه داسې په خوله باندې خو اسانه ده خو ډېره ګرانه داسې نو ذهن کې اشکال راته چې خپلوانو پسې ټوپک راوالو خپلو رشتہ دارانو پسې خپلو پسې توره راوالو او وجنوې قرآن کریم داغي جواب کوي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم دا جدا اعلان سره ذکر کړه د ایمان مطلب دا دی چې د الله تعلق د الله رشتہ بعد ټول تعلقاتو نسوي کوم رشتہ او کوم تعلق چې د الله پر رشتہ او د الله په تعلق کې رکاوټ ته هغه رشتہ او تعلق ختم لا تتخذوا مجوړوي آباکم پلارانو خپلونا او درونو خپلونا دوستان هغه سره مینا مکوئ ان استحب الكفر علی الايمان کدی خوخی کفر لره په ایمان باندې کدی خوخی ان استحب الكفر علی الايمان کدی خوخی کفر لره بچا باندې په ایمان باندې په جنگ احد کې یو طرف ته ابوبکر دی او بل طرف ته ابوبکر رضی الله تعالی عنہ زیه دی عبدالرحمن لا مسلمان شوی نه دی او را میدان ته راو دانګل وی حال من مبارز څوک مقابله کوي را مخې دي صحابو قتل ابوبکر ته مقتل نو چا جواب نه ورکړو دغه د عائشہ روړ دی د نبی علیہ السلام خو دی د ابوبکر زیه دی صحابه غلی شو هغه بیا وازو کو وکړو څوک را میدان دي شي صحابو سو نو ول پدریم ځل چې اعلانو کو ابوبکر روان شو نبی علیہ السلام ته ابوبکر څه کوي وی زما دا مردار سنبالوم کنه دا دې سوې ودا ملګری زما له حاس کې نه زکو ته څوک سوې نه زما چې په خپل سنبال کم نبی علیہ السلام ته متیانا بنفسک یا ابوبکر متیانا بنفسک یا ابوبکر ابوبکر اسلام او مسلمانانو ته ستاسو ضرورت ته منګ له لګه فائدہ په خپل صحبت راکا پات شتلا مزه او بشیزا او بش جنگون خو تو بیا رستو پلار او دیو بل ته قصه کاواله عبدالرحمن بیا مسلمان شو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته وی د بدر په موقع نه وی یو پیرامید توري د احد په موقع کې یو پیرامید توري د لاندې راغله وی او بس آپ لغنا لاړم ما فرید چې بابا مې دی بابا مې دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته وی په زما د توري د لاندې باندې راغله نو تاسو ما ویلې وی هغه ورته ویلې بابا تا به دا نه ویلو چې دا زما زیه دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته وینا ما به دا نه ویل زما زامن په اغرض اغو چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنډې د لاندې هغه زما زامنو او چې کوم د ابو سفیان د جنډې د لاندې هغه زما زامن نو هغه رسته زما زیه نه وي زما زامن هغه چې هغه د جنډې د لاندې د نبی علیہ السلام د جنډې د لاندې حذیفه رضی الله تعالی عنہ لامخه تماما راغی نو دته نه سیاپل شو نو ماما ولا مخه تراتاو شو نو دته نه بیا مخواړو نو په دې بل طرف ولا بیا راتاو شو ماما چراتاو شو د تور تاو کړه تاو کو چې شړک شو د اثر ته نه وو په پوه نه شوې ودرې ځلمه د مقدر کړه بیا مخه تکیږي د ماما نه سر وو صحابه هغه عملاً خودلی دي لا تتخذوا آباءكم اخوانكم اولیاء مجوړو خپل پلارانو نه د خپل ورونو نه یاران ان استحب الكفر علی الايمان کدی خوخی کفر لره په ایمان باندې او سو کوم چې دوستیو کې د دې سره واوړي د دې سره تاسو نه نو واوړي دل په مینا باندې مراد دي او ما يتولون او سو چې مينو کې د دې سره تاسو نه
فاولائک هم الظالمون دا خلق چې دي ظالمان ظلم ستوي وضع الشیء فی غیر محله تا د دوستای ځای هغه الله د دوستای ځای پیغمبرو د دوستای ځای ایماندارو نو دا ځای خطا کو او د دوستی وکړه د کافرو سره دوستی وکړه زګه د ظالم وي اولائک هم الظالمون د زیاته وکړو اولائک هم الظالمون دا خلق کوم دي ظالمان قل ان کان اباؤکم ابناؤکم لگا عام اکڑا او زورن اور کئی چھے مومنانو لگ سوچو کئی معیار د ایمان ذکر کئی مغمخ کی اوائل دا مشرکانو طریقہ داوا چھے اشتراو بی آیات اللہ ثمنن قلیلا دنیا آغای په ایمان غوړه کړه دنیا له ترجیح ورکړه بچا باندې په ایمان باندې ایمان دې ته ویل کېږي ایمان نوم دې د سخت مینې لکه سورۃ البقرہ کې تیر شوی دی والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان د الله په مینا کې ډېر سختي او اشد حبا دای حمل کړه په والذین آمنو او والذین آمنو باندې اشاره ده خبره ته چې مؤمن چې ده څوک مؤمن دا په الله سخت عاشقي سخت ماین وي سخت مینه تا عشق ویل کیږي فارسی کې عربی کې وته عشق وي ځان له مسله ده چې دا الله په محبت باندې عشق اطلاق جائز ده که جائز نه ده خو صوفیه کرام کوي نو ایمان نوم ده د سخت محبت چې د محبوب نه بغیر گزاره نه کیږي بیا هغه به لیونه وي دا آمنا مطلب دے عاشقنا دا آمنا معنی دا عاشقنا چې موږ په الله عاشقانی نو ایمان کداغه مرتبه ته نوی رسیدلې د دې آیات مطلب دا دی نو ایمان دی لا ایمان نه دی ایمان بدغه مرتبه ته رسای حدیث کیم دار اغلی دی قرآن کیم مشکات کی روایت تے سلاسم من کن فی وجد بهن حلاوت الایمان یو پکی ذکر کړی دی ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما الله سره به مینا انتهایی زیات وي او پیغمبر سردار سره زیات مینا وا الله پیغمبر سره بل حدیث مبارک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی دي نبی علیہ السلام وی لا یؤمنو احدکم حتا اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین د ټولو نه زیات محبوب چې زشم نو علاوه سره ایماندار کیږي علاوه باندې ایماندار کیږي نو دا ایمان مینه تر رسوللی او مینا سخت مینه تر رسوللی زمونږه ایمان د منلو دی دا د ایمان د ټولو نه ادنا مرتبه ده بالکل معمولی مرتبه ده کدا نینو سړی کافر کیږي او مونږ په هغه معمولی مرتبه گزاره کړی ده هغه ایمان مخکې کوو نه د منلو نه مینه جوړه کا او د مینې نه سخت مینه جوړه کا
د منلو نه مینا جوړه کا او د مینې نه سخت مینا جوړه کا نو بیا به ایماندار شي اکوالذین آمنوا اشد حبا لله اشد حبا لله دا الله رب العزت د مینې په باره کې تکلفاتو ته ضرورت نشته نه دا الله دا محبت او مینا دومره په سخت انداز پیش کول او په ګران انداز پیش کول چې د دې حاصلول خلقو ته ګران شي نو دا په کار نه ده ساده انداز د قران انداز هغه انداز ذکر کړه او قران یو ځای وایي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله کاله سره مینا کوي نو د دې مینې تقاضا دار چې زما تابعداري کوي او دې اجر دار چې الله به سره مینا وکړي دا الله دې مینې اثر دار چې ويغفر لكم ذنوبكم ګناونه به تاسو کی سورہ مائدہ کی ہوئی فسوف یات اللہ بقوم یحبهم ویحبونه الله مینا کوي د دې سره او دې مینا کوي د چا سره دا الله سره بس مطلب عائز ذلت علی المؤمنین عائزۃ علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومۃ لائم دا مطلب د الله د محبت دی الله سره مینا کوي الله دې سره مینا کوي څه مطلب یعنی مؤمنانو سره نرمي کوي کافرانو سره سختی کوي او د الله ر دین د پاره jihad کوي د الله په باره کې د هیڅ ملامتګر د ملامتیا نه یریږي سورہ حجرات کې وایي ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون دا الله مینا ده بس دا الله محبت الله رب العزت موږ د دین نه منع کوي چې ته پلار سره مینا مکو مور سره مینا مکو خځه سره مینا مکو رور سره مینا مکو ملګری سره مینا مکو دا محبتونه طبيعي دي کم شیدا چې د بنده اجتی هغه سره د بنده مینوي او بو ته اجتی نو د بنده او بو سره مینوي پیسو ته اجتی د بنده پیسو سره سي مینوي دارنګي نور سيزونه دي د بنده چې کم یو سیس ته حاجتي هغه سره د بنده مینوي قران د دې مینې نه موږ منع کینا کدا ویلې چې د سړنه د پلار او د مور مینا او باسا او د سړنه د خزي او د بچو مینا او باسا نو دا تکلیف به مالا یو طاق دا مینا طبيعي و دا مینا د سړنه وزینا دا ګرانو بیا دلته آیات کریمه کې الله دا و چې دا ټول محبتونه به وي او د الله مینا د پیغمبر مینا د الله د دین د خدمت مینا دا به د ټول مینو باندې غالب او حاکم وي دا الله مینا چې دا په ټول مینو سوي غالب او حاکم غالب مطلب دا دی چې یو طرف ته د پلار حکمي او بل طرف ته د الله حکم صحیح ده کنه نو دیو دا الله غالی او د پلار غو پریدي پس دا مینا شو ساده انداز یو طرف ته خزا او بچی دي او بل طرف ته د الله او د پیغمبر حکم دی د خزا او بچی پریدي د الله او د پیغمبر حکم سکی والی دا مینا ده یو طرف ته د خواهشات دي او بل طرف ته هغه څه شه دي دا الله او د پیغمبر حکم دی jihad دی دی وای دا خواهشات پریدم دا الله پیغمبر حکم او دا الله ر دین خدمت وکم اخلا دا څه شه دا مینا غالب شو مینا دا الله به حاکم وي الله رب العزت وای کافر سره مینا مکوا نو کافرانو سره مینا
الله وی چې د ګناه سره مینا مکوا نو د ګناه محبت لري کا الله رب العزت وی چې دو ناجائز محبتونه د الکانو د جنکو سره مکوا بس هغه مکوا دا الله مینا به حاکم وي دا الله مینا به غالب وي دا مطلب دی ټیک تا اول چې اوله مرتبه دا عقلی اختیاری ده عقلی ده او اختیاری ده رو رو بابر باندې زی اول به ته په تکلیف سره د مور او پلار د استاد او د پیر داغی حکم نه هغه باندې خپکی خودل او د الله غاستل دا باول تا تګرانی دا عزیز ولای خلاف کول اول بتا تسوی ګران وی خو ته په تکلف سره کای دا مینا راستا دا عقلی مینا ده لکه یو طرف ته آغا گرمی برداشت کول دی او بل طرف ته ایسی کمره کې کینا پارام ودشا اوس دې ځای کې طبیعت دا وي چې بس خیاخه کمره کې څه شه ودشا تا غپری خودلا ستا طبیعت دا غختل او دې غاړه تا سره ګرمای کې رالی او د الله درس تکیناستی د قران درس تکیناستی او ظاهر کې بدی کې څه دی تکلیف ته خدا دا تکلیف راجح وګرځاو تکلیف دې سو ګرځاو راجح وګرځاو چټیانی دي طبیعت دا وي چې چټیانی چټی تیرې کا چټیانی چټی تیرې کا او ګرځا باسو موټر سایکل راوالا او تیل له بګی لالا واچي ځکه ګران دي کنه تیل له بګی بل څوک واچي او بس غرته نو باسا او کله یو طرف تا کله بل طرف تا کراچي دا او کله کلیپټن تا او کله منوړی تا کله یو ځای تا کله بل ځای تا چکر لگاوا سبقونه ټول کال ویل کیږي دا استاد طبیعت ته تا دار څه سکړو پرې خودل رالی تب طبیعت لګ بو جمشته د کال تنه ملګری رنګو کی او پټوراولی کی مونږ منونه کیو دلته دا اړه خارخو کی لګونته کی خارخو کی لګونتا پتا پړسې خدا ګټه خدا دا محبت عقلی دی دا محبت دی سره د مشقت نتا دل ترجیح ورکړه دا ستا مینوا دا الله سره مینوا د قران سره سوا مینوا تا غپری خو د دل ترجیح ورکړه دې کې لګونته کې مشقت تا د سکیږي محسوسيږي خو چې وخت تیر شي وخت تیرې دو سره با پدې کې تا ته لذت معلومیږي او پاږي کې بیا تا ته تکلیف معلومیږي دا عقلی و طبيعي وګرځي دا مطلوب نه ده خدا انعام له الله به درکړي نو خبره پونه شوې صوفیا ځنی چې دي هغه د اځمه مرتبه مطلوب وګرځي نو خلکو ته ډیره ګرانه کی خلکو ته ډیره ګرانه کی چې د الله مینا د پیغمبر مینا به طبيعي وي سبوي طبيعي وي د دین مینا به طبيعي وي خدا ګرانه کی خلکو ته چې دا داسې انداز سره پیش کی نو هغه کې بیا ډیر وخت لګي بیا خلکو ته ځان احساس کم ترای کې شکار شي زمونږ په ایمان کې فرق دی زمونږ په دې کې فرق دی نه مطلوب دا ده چې سره د مشقت نه تا ته تکلیف هم نه ګرمای کې خولې در نشړقېږي او ته قرآن ته ناستې ته جمعات ته را روانې تا ته تکلیف ته سره د دینا تا د الله رب العزت دین را مخ کې کو پلار ناراضه کیږي تا پرې تندې کې ګرون جیم ني او ته بس که ناراضه کیږي چې زمانه څوک رضا شي الله رضا شي استاد په طبيعت لکسوم شته بوجم شته عزیز ولی پریدی ستا په طبیعت لږ سوم شته بوجم شته د ښځې د طبیعت خلاف کې ستا په طبیعت سوم شته بوجم شته خو سره دې بوج نه د الله حکم راواغستو دا محبت دی دا مقصود دی دا د ایمان مطلب دی کدا نوینو ایمان کامل نه دی دا ضروری دی دا فرض دی زما په خبرو پوهیږي کنه ها بیا رستو چې دا شي
چې ستا بغیر د قران نه گزاره نه کیږي چې قران نه تا ته سخت تکلیفي اډو کې دی خوږيږي شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی دوبه ته تلو نو ال تکي ملګرو ورته وی ته څه خپه غونډه شاپور شیخ سے وته خپه باندې ما وی چې یو چرسی او هغه درې 3 سیګریټ اسکی او هغه ته بیا غدري سیګریټ په ځای باندې یو سیګریټ ملاويږي دې به خوشاله کې خپه وي هغه وته خود به خپي نیما ورته وی چې زه چرسی ما غیر ته چې مطلب دی وایا نیما ته چې زه په شاپور کې درې درس کوم یو سار عوامو ته کوم بیا طالبانو ته کوم بیا مازیګر طالبانو ته مشکلات وامه نو زه درې درس کوم په شاپور کې او اوس هغه ما ته درې سیګریټ نه ملاويږي ما ته صرف یو ملاويږي ما سلطان تاسو راځم شي زه ته درس کوم زما د اډو کې خوږيږي د دې د وجه نه وای غیر ته وی چې دا سګرانه وا اوس په دا درې ټیمه درس کو مونږ به ته کینو به درې ټیمه کا وی چې درې ټیمه مې درس شروع کړو نو اډو کې مې کولاو شو اله تماشو دا بیا رستو دا عقلی محبت سو ګرځي تابع وګرځي دا د الله انعام نه چې چاته ملاو شي نو ډیره خلا او کملاو نشو نو دا مقصود دا الله رب العزت بیا چاله سکی ورکی خدا په مهنت کیږي اول به ته دک مهنت کې سره د مشقت نه به تموز لرازي سره د مشقت نه به ته به سره پری دي سره د مشقت نه به ته قران لوخ ورکای سره د مشقت نه به ته د عزیز ولای خلاف کای سره د مشقت نه به ته د مال حرام پری دي سود به پری دي او دارنګ غلا به پری دي سره د مشقت نه به ته شراب څکای پری دي ګناونه به پری دي سره د مشقت نه دا به ته کای اخر کې به دا سوشي چې ان تعبد الله کانک بیا واغه طبيعي شي او ما ګوره بیا هم دا وی چې دا طبيعي ملاوي دل څه مطلوب دا غاولانه ده دک کنوي نو سړی فاسق ته ګناګار دی او ځنه وختونو کې سړی بې ایمان وي دغه اصل لا دغه فرض ده او دا بل چې دا د الله تر طرف نه انعامي مرتبه ده یا انعامي مرتبه ده الله دې نصیب کی مونږ ته ګران نه ده الله رب العزت ته چې امور شرعیه امور طبيعيه وګرځي چې شریعت د باندې طبيعت وګرځي شریعت د باندې طبيعت وګرځي لکه دا قران ولدا سے خوان ور کوي لکه پولاو ته ناشتي دا قران ته چې سوکخلی دا سي درديږي لکه د خلینو چې ولا نوړایاله دومره په تکلیف کیږي دا څه تکلیف کیږي چې موږ لراشي بتبه سوای چې دغه ته یخو بوته ورو دانګل څه خوشاله لري اچې د موږ نه باندې او په دې سړی رانی ولې څه شي ګنا لیدل وته دومره بدخاري ولی برادي اذن کثیره انی سقیم سقوت بدخاری دیتا وی امور شرعیه طبیعت گرزیدل امور شرعیه سا گرزیدل طبیعت گرزیدل پا دین پسی دا سی لیوانی لکا تگے پو اوبو پسی دا سی لیوانی لکا اوگے پا ڈوڑای پسی دا سی لیوانی وی لکا بربند پا جامع پسی دا سی لیوانی وی لکا زوان الگ پا خپل منفوحی خد پسی دا سی دومره ولا دا شریعت خوان ورکی دا شریعت ولا مزه ورکی دا مرتبه چې دا نو دا مرتبه د الله تر طرف نه انعام مولانا رشید احمد گنگوی رحم الله تعالی د مولانا امداد الله مهاجر مکی رحم الله سره بیعت کو د مولانا حافظ زامن شهید په درخواست باندې تقریبا 3 کال پس مولانا مهاجر مکی رحم الله تعالی او تو فرمایل مولانا رشید احمد گنگوی سے چې نہ کوئی حال نہ کوئی قال نہ عطا نہ پتا
سخو ہے کنا چې بیعت سره څه فائدہ وشو کو نشو او سحال دراغه کرا نه سم مقام صوفیو خپل اصطلاحات دي هغه ورته فرمایل وی حال تو صاحب الحال کا ہوگا میرے فقیر کا کیا حال ہوگا البتہ آپ کی صحبت کی برکت سے امور شرعیہ امور طبعیہ بن چکی ہے اور نصوص میں تعارض ختم ہو چکا ہے ایک گلدستہ کے پھول نظر آتے ہیں اور مخلوق میں مادہ اور ضام برابر ہو چکے ہیں مادہ اور ضام برابر ہو چکے ہیں دا درې سيزونه هغه ذکر کړل دا څه وړي خبرې نه دي قاری طیب سے ابراهیم الله تعالی ذکر کړی دي چې امور شرعیات طبيعیه ګرځیدل دا ډیر په مهنت کیږي او دا ډیره اعلی مرتبه ده د ایمان اعلی مرتبه ده د ایمان چې امور شرعیات طبيعیه ګرځي دا عقلی محبت طبيعي وګرځیدل او نصوص کے تعارض ختم شو دا علم کمال نے چې ټول حدیثونه ټول آیاتونه دا ورته یو ګلدستی ګلونه ښکاری هیڅ قسمه تعارض وته نخکاری دا د علم کمال له او ماده او ځان برابر شو چې لکه دا چا په صفت پروا نشتا که څوک صفت کوي نو بده کې تکبر نه راځي او کسو کې سپک وای نو داغه نه ګیلمن کیږي نه دا اخلاقی قوت کمال ته رسیدلی اخلاقی قوت کمال ته رسیدلی مولانا مهاجر مکی رحم الله تعالی ورته فرمایل وې دا نعمت چې ده نو دا چا ملو شي چا ملو نشي او دا ډیر په رستو ملاويږي او تو ډیر عمر د حدیث پڑھاو کړی دي او د حدیثو خدمت ته کړی دی تعالی الله رب العزت په لګ موده کې دا درکړه منګه خو اکثر چې دا یو رزي مته ذکر وکړو دا سروغون ته کې برو مونږ ګورو دا سترګیم پټی کو چیرې په دې سیده کې اړوپړه کو نه شو اړوپړک پکې ونه شو نور پکې را نه غي ازیات نه زیات یا تشوی یا لس رضی شوی او بیا خاص کر اهل علم حضرات داغی خودی طرف تاول شوق نه راوچتیږي چې ګنې ذکر او اذکارو کیا هغه مقصودی عبادت ته شوق نه راوچتیږي ویسا شیخ ابراهیم الله فرمایل وې زناستم ویشا صاحب له یو عالم راغی گجرات شاه ابراهیم الله له یو عالم راغی هغه ورته وی چې حضرت ز بیعت کوم ویشا سے وہ طبیعت کو بیا ورته وی چې ذکرونه ورته وی اس کو صبح کی اذان تک ختم کرنا ہے چې د سحر اذان کیږي اذان فجر تک ان اذکار کو ختم کرنا ہے بیا مولوی سے بوته وی چې اذان تک لکه ګنی شاه صاحب غلط شو کنه چې نماز تک وینو سی ہوئی اذان تک وی شاه سے بوته وی کہ نماز کے لیے تو فاسق فاجر بھی اٹھا کرتے ہیں میں آذان تک کہتا ہوں پیغمبر مولوی سے بولتا ہوئی کہ حضرت میں مدرس ہوں زسیما مدرس ما انو ما ته دا ذکرونه کول لکه مطالعه میرا تا بیا د شپې پاسې دلو بیا دا ذکرونه سر ته رسول وشا سے بولتا دا شو قتل ورتوی چې کیا میں دکڑے بجانے کا کہہ رہا ہوں دا زجر تا کمکارا والا کوم نو دا تا اهم نخ کاری نو بیا راتی سلا تا سره د نحوی سر د پاره ټیم شته او تا سره د منطق فلسفه د پاره ټیم شته داغه د مطالعه د پاره تا سره ټیم شته او تا سره د افکار د پاره ټیم نشته بیا راتی سلا دا دوپړې وهلی سو دا ول فزول کار دي سو نو اهل علم ته خو اکثر دا کار بیکاره غونډسکاری بیکار اخکاری مشغولتیا او دا ورتخکاری نه چیرې دا کار کول غواړي او بیا چې کيوم دا سي بغیر د اهتمام نه او بیا وای چې زه تقریبا لکه په کال نیم کې زه کمال تاسو شوي
کال نیم کې ز کمال ته ورسېو. حضرت تانوی رحمه الله تعالی ذکر کړی دی یو عالم ما ته خط راولېګو چې ډېر وخت ذکر میکر کو خو سو پیسا به پویا نشو نو کومنګ نه قبلې نو مونږ ته وایي چې حساب کتاب دې لکه بیا خط په ما باندې ډېر بوج راوستو وی ما ورته وی چې تل اذان تعلیم و زما خوستا په ایمان کې شک دی ولې الله مونږ ته محتاج دی چې قبلې کنه قبلې چې مونږ ځان لبل سمې کوو استاد الله نه علاوه بل درس ته چې ته دا خبرې کوي ما ته ډېر سخت لیکو بیا ما ته جواب کیو لیکل چې حضرت ته زما په خبره پوښښوي نه وي ما اجمال لیکلو او ما وی چې تاسو وخت ځای نه شي که تاسو اجازه دي نو زبر لکسو لیکم تفصیل لیکم بما ورته وی چې ستا اجمال زما په سر دړ لا اوس تر ساغه تفصیل بلا څنګه خبردار چې ما په خطر راونه لګي نو دا بیا موږ وایو چې خدای یو مونږه درسونه هم کو مونږ کتابونه هم وایو مونږ له خبر ډایرکټ یو پړک څه دی دا پړک مړک دا رڼا مڼا کله وشي خدا الله رب العزت دیتا لعب ویل کیږي لعب الطریقه دار طریقت لوبی دی یربا به الاطفال پدی باندې الله معشومان غټي معشومان په الله غټي آل علم خلوی خلق ته بس دیل الله یادول لوی برکت ته بس دا الله رب العزت امیان توخی او کشران توخی چې دیلک په لار کې سومومي ترقی عمومی او مطمئن شي آل علم خو په دلیل سدي مطمئن دي هغه سره خور سره برابر دي هغه له پړکات څه ضرورت ته هغه له نور سيزونو ته څه ضرورت ته دغه سيزونه ملاوي دل دا کشین د الله تعالی طرف ته انعام دی خدا مطلوب نه دي دارنګ محبت طبيعي مطلوب نه دی عقلي مطلوب دی دا ټول د آیات نه راوتل دي ځکه دلته اسمه تبديل لاوړل دي نو مفضل علیه سکی غواړي نو احب الیکم دا نه دا چې دا سيزونه چې قرآن آیات کې کوم ذکر کړی چې د دې مینه به بالکل وینا د دې مینه به وی خدا الله مینه به په دې مینه سوي غالب وي د پیغمبر مینه په دې مینه سوي غالب وي د جهاد د الله د دین د خدمت محبت دا په دې باندې سوي غالب وي کدا سے نو بیا دا ایمان لا ایمان شوی نه دی یعنی مطلب د دې ایمان لا تربیت څه دی پکار دی چې دې حد ته شي اورسي یعنی ایمان مینه شي او مینه سخته مینه شي لکه یو ایمان هغه د قال نوم دی چې سړی وي بس منما او دیم ایمان د حال نوم دی یو محبت د قال له چې سړی په خلی باندې وي چې زما الله سره مینه ده پیغمبر سره مینه ده دیم محبت د حال له چې د سړی زړه دا ترجیح ورکی چې الله غوړه دی پیغمبر سره دی غوړه دی د الله حکم د الله قانون دار قانون نه سره دی بهتر دی د پیغمبر نهج د پیغمبر تعظیم دار سره نه سره دی غوړه دی دا حال دی دا ضروری دی او دا مطلوب دی ځکه محبت د زړه سیز دی ځکه مولانا رومي ذکر کړی دی قال را بغزار مرد حال شو قال را بغزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو قال را بغزار مرد حال شو لگ د قول نتیر شا یعنی تش پدی گزاره مکوا قال را بغزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو دیو نیک بنده په صحبت کې وخت تیر کا او داغه په خدمت کې وخت تیر کا چې د قال نه حال ته منتقل شي فرید الدین عطار په نامه کې ذکر کړی وی علم رسمی قیل و قالت علم رسمی قیل و قالت علم رسمی صرف ویل اوریدل لی وایا فخلی دا ویل لی نه ازو کیفیت حاصل شود نال داغین کیفیت او حال نه ملاویږي داغین کیفیت او حال نه ملاویږي دا رسمی علم نه دی باندې ولک ورتیریږي یعنی په دې به اکتفا نه کوي
چې ما سبق وی علم میو کو حضرت شیخ القرآن رحم الله تعالی خپل فرمایلی دي چې ما سبقون اخلاص کړل نو ما شپږ کال بیا علم کړل دي د سبقونو د خلاصې دلو د دوره حدیث ور سره تدریس یو 2 کاله ناغې نرستو وی ما سلور کال بیا څه کړل دي علم کړل دي سلور کال د مولانا حسین علي صاحب سره راغه میخې سره ولې دي او 2 کال د مولانا سیندی صاحب سره په حرم کې وی دا ما علم کړل دي علم هغه بل څه ته وای امنګ بل څه ته وایو منګ بل څه ته وایو من صرف او صرف پدې اکتفا کو بغیر د دین کیږي نه دا چې من کوم وایو تعلیم او تعلم بغیر د دین کیږي نه دا مطلب نه چې دا پرېدا خو چې دا د زدکو نو بس کوي ما لګه سوکا ترقیو کا او دا چې ستدي زکړی دي نو د دین اوس کیفیتونه سکا جوړ کا حال ته ورسو دا اوس محبت درجه ته سکا ورسو دا ضروری خبره ده او دا په صحبت د صاحب الحال باندې کیږي قول ان کان اباؤکم ورته وای کوي پلاران تاسو وابناکم مشر زامن تاسو واخوانکم اورون تاسو او بیبیان تاسو واشیرتکم او قام قبیله تاسو واموالون اقتربتموا او مالونا چې ګټي تاسو کسب کوي تاسو وتجارتن او تجارتنا چیرېږي تاسو نو کوټه کېدل دا غیره چې توای ما مچردانه راوړي دي او کو جهاد لازمه نو مچردانه راته سکیږي کوټه کیږي اپاتې کیږي یا جمی کې د جهاد مقرره توای ما جرابي سکړي دي راوړي دي کو زمانو جرابي راته ټولې سکیږي پاتې کیږي تجارتن تخشون کسادها تجارتن تخشون کسادها یا تجارت شریږي تاسو تو کوټه کېدل دا غینا او مساکن ترزونا او بنگلی ترزونا چې خوخوي تاسو دلاره احب الیکم دا ټول سيزونه خوخوي تاسو ته د الله نو پیغمبر نه دا درته خوختي دا مال دا بچی دا درته سدي دا مخ آیات کې ذکر کړل دا درته خوختي دا الله نو د پیغمبر نه د جهاد نه انتظار کوا مطلب ایمان دې دین نه چې د عذاب نه سکی بچ کی ایمان دې دین نه چې عذاب نه بچ کی ایمان بری ال عذاب نه بچ کی چې ایمان مرجح وګرځي او ایمان محبت وګرځي هغه الله او پیغمبر راجح وګرځي اگر کبه مشقت سره دي او چې دا سو وګرځي غوړه وګرځي یعنی په 1 نمبر کې کی الله پیغمبر په 1 نمبر کې چې قرآن رحم الله ضیاء نور کې ذکر کړی دی لایتک تعلو والانام مریرة لایتک ترضى والانام غضاب لیت بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب لیتک تعلو والانام مریرة ارمان الله چې ترا ته خوګوي که خلق تراخوي نو تراخوي لیتک ترضا والانام غضاب ارمان الله چې ترا نه رضاوي او که مخلوق غصه نو غصه دی لیت بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ارمان الله چې زما او ستا ترمیان د جوړوي او که د مخلوق او ستا پر رضا کېدو مخلوق سره روان راتلې مرادي اصل چیز دادی اور رومی ذکر کړی دی عشق آشولا کی چوبر فروخت معشوق کماند باقی جمله سوخت عشق آشولا کی چوبر فروخت عشق دا الله هغه شغله ده چې کله دا بل شي پزړه کې دا بل شي نو معشوق کماند باقی جمله سوخت بس معشوق پاتې شي الله پاتې شي نور ټول وسوځي ټول چې دین هغه بیا وسوځي دا الله رب العزت مخه تا ټول وسوځوا اصل چیز دا دی چې الله رب العزت د حکم مقابله کې که سالمه دنیا راشي نو مې معنا سالمه دنیا راشي نو مې معنا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نهج او د طریقې مقابله کې ټول دنیا راشي نو پریدا احب الیکم
دا محبوبی تاسو ته د الله نه درانوی پتا سبحان د الله نه او پیغمبر نه احب الیکم دا درانوی او غوروی په 1 نمبر کې وی دغه سيزونه تاسو ته د الله نه او پیغمبر نه او د جهاد نه پلار د الله کې فتربصوا یعنی د الله د دین د خدمت یو تقاضا ده او توای بچی می نه پریدي توای خزمه نه پریدي او د الله د خدمت د دین خدمت نه کوي کپاره شوبه کوي او د دې مالونو دولتونو د وجنه دا خدمت نه سکیږي پاتې کیږي فتربصوا انتظار کوي حتا یاتی الله بامره تر دې سراولی الله خپل حکم او خپل فیصله یعنی دنیا کې عذاب راشي آخرت کې عذاب راشي مطلب چې کوم ایمان د محبت دی مرتبه ته رسیدلې چې کوم ایمان د محبت دی مرتبه ته رسیدلې نه دی نو هغه ایمان سره د عذاب نه نشي خلاصوله په دک کې مؤمن با عذاب راځي کاغه په دنیا کې وي او کاغه په څه کې وي په آخرت کې خدای نیغ پنیغه ډایرکټ جنت ته تللې حتی آیاتی الله بامر مطلب د نیغ پنیغه ډایرکټ جنت ته نشي تللی د با عذاب سکی د دې وجنه هغه ایمان منجی دی هغه ایمان خلاصون کړي چې کم ایمان مینوا او مینوا غالب مینوا سخت مینوا هغه ایمان خلاصې دي و اذا تلیت علیهم آیات زادتهم جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ حدیث سے نبی علیہ السلام فرمایلی دی ان الایمان لا يخلق فی جوف احدکم دا ایمان زوړ شي زوړ مطلب څه دی طاقت پکې ختم شي طاقت مطلب څه دی مقابله نشي کولای بیا څه نشي کولای مقابله نشي کولای مقابله نشي کولای یعنی یو طرف ته خواهش ته عزیز ولیدا قام قبیله دا رسم نه او بل طرف ته الله حکم نه دې دغه دومره زور نشته چې دک سيزونه پری دی او د الله حکم سکی واخلي خپل خواهش سکی پریګ دی او د الله حکم واخلي په دې کې دومره زور نشته دا ایمان لا ایمان نه دی دا ایمان کمزور ایمان نه لا يخلق دا زور شي چې پړ شو نبی علیہ السلام وی سال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم دا الله نه هر وخت سوال کوي چې دا ایمان تاسو په زړونو کې تر او تازه ساتي تر او تازه سکی ساتي زونو روایتونو کې راغلي دي جددوه بلا اله الا الله دا لا اله الا الله په ورث سره او دا لا اله الا الله په بیان سره نور نور تازه کوي او نور ترقی ور کوي موسی علیہ السلام د الله نسو کو سوال وکړ چې ما ته وظیفه راکا نو الله ول سوځي ګورګړه وړومبه نمبر نه یاد کړی تاسو مسله ده کنه وخت لګول څه ضروری دي و لا اله الا الله وای موسی علیہ السلام ته وسوای نو موسی علیہ السلام ته چې دا ورسو کوي مال داسې وظیفه راکا چې هغه خاص لکه خاص صحیح ده کنه دا لکه دا حدیث عام طور د عوامو په انداز ویل کېږي نو ځکه داسي ان مطلب دا حدیث دا دی چې موسی علیہ السلام وی چې زه خو خاص باندې نبی یم نبی کې نه شرک جلی وی نه شرک سوي خفي نو ذکر خو خلق دی لکه چې د بندنه سعود وړي کی کنه زما او ستایو خصوصي تعلق ته دا خصوصي تعلق ذکر پکار دی شاګه سیوا کی د موسی علیہ السلام د لا اله الا الله دا دو معنی په ذهن کې وي چې شرک جلی ختم شي او شرک خفي ختم شي خدای معنی په ذهن کې نه و چې تعلق مکمل د غیر الله سره شي ختم شي او غیر الله صفر ښکار شي الله رب العزت او تو خودل چې دا سالمه دنیا د تلی په یو چابړي کې کېدی او لا اله الا الله په بل کې کېدی او دا لا اله الا الله و په درنه شي مطلب دا لا اله الا الله دومره وایا چې سالم جهان د صفر ښکار شي صفر ښکار شي دا دنیا د بی قوت ښکار شي دا دنیا د بی طاقت شي ښکار شي چې د دې دنیا کې اس کمال نشته بغیر د کمال د الله نه دې دنیا کې اس قوت نشته بغیر د طاقت د چانه
الله نه دومره پوری دا ویل پکار دي دا ویل پکار دي نو چې لا اله الا الله توجه چې د لا اله الا الله ذکر کول ته موسی علی السلام محتاج دی نو موږ ته ماړیو نو لکه ار یو سړی لا اله الا الله چې 500 ځلې نه نو 200 ځلې خو دې راځي وای کنه ها غپ نه لګوم دا طالبان نه تاسو کا لکه لا اله الا الله د ورد نه بغیر لکه ایمان ترقی نه کوي په دې باندې او دې سره سوچ پکای لا اله الا الله سره به سوچ کوي عبادت او حکومت د غیر الله به ځل نه لري کوي ور سره به مقصودیت د غیر الله د ځل نه لري کوي ور سره به محبوبیت د غیر الله د ځل نه سکے لري کوي حضرت صاحب چې لیکل دا مولانا حسین علی نور الله مرقده چې لا اله الا الله ورث کوي هغه وی په سلم ځل کې دا وای په اخره کې چې الله یا الله محبت خود بده هغه پارسه کې لیکل یا الله مال خپل مینا راکا لا اله الا الله د دې لپاره وای موحد خودی لوي دنه خو الله شرک ختم کړی دی به دی لوي چې زماده توحید مینه شي او وحدت فی المحبت راشي وحدت فی المحبوب شي راشي زماده مینه مرکز یو الله وګرځي د غیر الله مینه زماده زړه ختم شي نو جددوه بلا اله الا الله دې ته ضروری خبري وای او موږ ته بیکار ښکاري لکه د دې اراده ته کومه اراده وکړه الله به موږ لسرا کی خود دې اراده ته هم لا موږ اراده نه کړې دا غب خبره زمانه ده لکه زر اختیار خبرې کوم ما دغه خبرې نه د دې اراده ته لا موږ څه نه کړې اراده نه کړې ويادي الیه ما یونیب دغه کدی انابت ته موږ اراده سکړه دام غټه خبره دا موږ تاسو یو غب غونډه کې ښکاری دا سدي مولیانو ځان لکه مولانا صوفیانو ته موږ صوفیانو دا صوفیانو ځان لکه دا صوفیانو کار نه د مؤمنانو کار د خدای باندې دا قران کې ولذین آمنو اشد حب لله سو کې یاد کړل مؤمن یاد کړی کو صوفی یاد کړل مؤمن یاد کړل دا مؤمنانو صفات ته فتربصوا نه انتظار کوئ حتا یاتی الله بامره تر دې چراولی الله رب العزت فیصله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله رب العزت توفیق نور کوي خلق او تب فسق باندې چې هغه نافرمانه وي هغه له الله دا توفیق نور کوي یعنی مطلب چې ګناهونه کوي وعده د الله ما کوي د الله را تابعداري نه اوزي هغه الله دې سټیج ته نه رسي د احب الیکم ته لا يهدي هغه الله دې ته نه رسي یعنی د دې سټیج ته رسیدلو لپاره د ګناهونو نه ځان بچ کول ضروری دي ګناهونو نه ځان بچ کول ضروری دي یو د ګناهونو نه معافي غوښتل دي او بل د ګناهونو نه ځان بچ کول دي معافي هر څوک غواړي هر څوک معافي غواړي چې الله موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي خو آینده کې د ځان د بچ کولو کوشش کم خلک کوي آینده کې د ځان د بچ کولو کوشش چې آینده کې زه د ګناه نه بچ او خپل ځوان هغه لک پلاین سیده کی پلاین سیده کی نو د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کول پکار دي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله رب العزت توفیق نور کوي قوم نافرمانتا القوم الفاسقين القائمين بالفسق دا مطلبی قوم ته قوم زکوې کابلګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې دوی په یو خبره باندې کلک وي په یو خبره باندې سوي کلک زکه دیتا چې دنو قوم ویل کېږي دلته القائمین بالفسق چې په فسق لکی هغه الله توفیق نور کوي لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره دا بل رکاوټ د فقای چیرې مونږ لګیو کمزوریو نو تشجیع او بادری ور کوي الله رب العزت تاسو مدد پاره موقع کړل دي او مدد به الله کوي د قلت پروا مکو د کثرت نه یریږم دا مو چې لګیم
او دا مو وای چې دشمن ډیر دی بس الله چې در سره دی نو بیا څه کوي نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون او الله به مدد کوي یقینا مدد کړو الله تاسو بڑی روزایونو کې خاص کر پرز دخونه د تخصیص راوړو پیام هونین خاص کر پرز دخونه هغه کې او موقع ډیر اهم و هغه خاص کړه اذا جوتکم کثرتکم کله چې بنده په وسله برابرۍ او په ملګرو برابرۍ په فوج برابرۍ نو دې ظاهر کې وي بس دي کې د الله مدد ته ضرورت هغه سره چې د غلطه کنه ګوندلو ته غوي غستو خځه او ته سوه ان شاء الله وای هغه ته چې مډک د دې کې لکه ان شاء الله ته ضرورت ده باج سړی جیب ډکی بس ورشه غویرا ولا باندې کې څه خبره ده دا چې سړی سره پیسې میسي نینو ان شاء الله وې ذکر وکي او دواو کې چې خدای موږ له غویرا کې ا چلاړل تکي نو جیب تیر چاواله وای والا سره خبر وکړه پیسې ورکولي نو چې لاس پکاته لاړو پکاته یو ته ا سړی ته وای چې د کور را روان شوم ان شاء الله او بیا د گاڑی کې کېناستم ان شاء الله بیا دلته کوڅوم ان شاء الله بیا مې تاسو سره خبرو اغور ته ان شاء الله مې کو پیسې راکوا ته څه کی سره جوړه کړی دا هغه ته جبران چاواله دی بس بس پک ځوي وای مې نشته ځه روان شو چراغي خځه وته غوې دې رټ کې وتړو کو هغه ته خځه چې کور وته ان شاء الله بیا شروع شو ګردانه وته شروع کو ان شاء الله خځه ته بس تاسو غاړه تلې اوس دا نه غاړه زمون د خلکو دا خیالي چې یو سړی په ظاهري اسباب و دا خبره کومه ساده زما خبرو کې حواله موالی ني ولکه سمي زمون د خلکو خیال دار چې د سړی په ظاهري اسباب پوری نه د خدای ته ساجت نشته یقیني د دوی بیا خدای ته ساجت نشته مالدار سړی وي چې د جمعات کې ناستو دوای کولا نبل یو راغله دې دې د خدای نه څه وایي اګه غریب سړی لیدل دی کنه دې د خدای نه څه وایي لکه وې د خور سبیل بسیار دي لکه دې اوس د خدای نه څه وایي لکه دا خیال د خلکو چې د سړی هر څه نو کرای مو کرادار څه تراسب دي د دې خدای مې ته ساجت نشته الله رب ال عزت به د ساجت ته هر څه ټیکتي دې قرآن اکه مو ذکر کوي چې تاسو وسلام ډیرو تاسو افرادم ډیرو په دک عین موقع کې تاسو مدد ته محتاج وي سخت او الله تاسو کړی مدد کړی نو ګوره وسلام برابر وا کسانم برابر په اک وخت کې الله څه کړی مدد کړی نو چې کله کمی نو بیا خو به طریقې اوله دبل غاړه نه براته وشي ګلګیت غاړه نو دا چې کله تاسو بالکل په وسله برابر وي فارس برابر وي نو الله تاسو کړی دی مدد کړی دی چې کله کم یې نو په دغه وخت کې به طریق جنگ حنین د فتح مکه نه رستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکی فتح کارمار برابر شو نو نبی علیہ السلام حنین والا دعوت ورکو چل دزو نو نوی مسلمانان به ګډیرو هغه منګوم خوشاله وته منګوم نبی علیہ السلام سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه روان شو هغه مخکې روان دي مخکې منډي دي مسلمانان ډیر زیات وو دا یو لومبه جنگو چې د مسلمانانو تعداد د کافرانو نه زیات وو چې د مسلمانانو تعداد د کافرانو نه سو حنین والا چیو حوازن قبیله وا حنین زاو دغره تنگی کې د طائف سره په دې ګډ کې او علاقه ده دوی دا حوازن تیراندازو خدای عربو د جنگ یو قانونو په قانون به جنگ کاو اګه الله وړل نو صفونه به جوړ شو بیا به یو راووتو او لکه پهلوانی به وشو یو تن باندې هغه پهلوانانو رسو بیا یو بل ته مخامخ خود ریدل ویولې
نو غشي به وشتلو نو چې غشو یو سلګ غشي مشي به ختم شو بیا به راځي بیا به د تورو د نيزو جام شروع شو غرب شو د فرانس په غونو غوبل بجوړ شو او غرب توري به نيزي به چلار طرفه گزار راته دا حوازن په کار جنگ داسو نبی علیہ السلام کو روان دي چې دې سره خبرو کو چې بني کنه مني دای چې خبر شوی دي چې نبی علیہ السلام را روان دي دې مخ کې راوتلی دي پلارو کې چې کوم ونه وی غټي هغه ته خطلی دي چې کوم واړه واړه غرګي هغه ته خطلی دي او ځانونو باندې پانی چولې دي پټکړي دي ځانونه چې څنګه نبی علیہ السلام او د عملګری لګ مینست شو باندې غش ورول سکړو شروع کړو غرب شو دار طرف نه غشي شو دار طرف نه غشي شو هغه نوې مسلمانان چې وو خو یې لته شو مسلمانان چې وو راشه کته و دیګه دا کوم غرب ګروپ دی د دې غاړه نشتی غشي دې غاړه نه غشي دی هغه جوړ په شار اواله را پشار شو د دې غاړه نه خپل ملګری رالل او د دې غاړه نه او د دې غاړه نه اوس کافران غشولي مسلمانان په ګیره کې شو چې دا حساب کتاب دی نبی علیہ السلام کچره باندې سور دی او زور ور کوي چې په مخ کې دي عباس رضی الله تعالی عنہ نیولې چې لک صبر وکړه په غشي وريږي اته ول زور ور کوي په مینسته ورلړه کوي لکه نبی علیہ السلام چې غوي انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب ز نبیم دروغجن نیم او د عبد المطلب نو سیم یعنی نمی نسب د تیخته ده او نمی منصب د تیخته ده نکمیم نه تخته ده او ز نبیم چرته تخته ده نه ده او نبی علیہ السلام زور ور کوي دیږي نبی علیہ السلام چغواله ویا اصحاب شجرۃ الرضوان یا شجرۃ الرضوان والو چې ما سره بیعت کړو په صلح حدیبیه کې چته لاړلې زړو صحابه د आवाज واورېدو او په غور شو په نبی علیہ السلام راپڼ شو سخت حمله وکړه حوازن ځان سره خزم راوستي بچیم راوستي غوانم راوستي وی چې بیا کور سوګدانه وي چې غوې پاتې شوی کور سوګدانه وي چې خزه پاتې شوی دا کور سوګدانه وي چې بچی پاتې شوی ټول ځان سره راوستو ټول سخت جنگ وشو هغه شکست خوړو مسلمانانو فتح ومندله خو د ابتدایي طور کې دا مسله لګراله ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مشر بیبي وا نبی علیہ السلام سره په دې جنگ کې وا هغه نبی علیہ السلام ته وی دا نوی مسلمانان چې ستدي دا کرش کا وجنه وی دې زمونږ د ملګرو تاریخ خرابوي نن بولی کله چې په اوازن کې چې د نبی علیہ السلام ملګرو تخته کړی دا هغه تخته کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غنیمتونو ډیر حاصل کړل واپس راغی مکه مکرمه ته او جورانه په لار باندې راته جورانه کې نبی علیہ السلام هغه ځای کې تقسیم کو د غنایمو ټول غنیمتونه تقسیم کړل او د هغه ځای نه عمره نیت کو او نبی علیہ السلام راغی عمره وکړه د جورانه نه ځنه خلک عمره کوي نبی علیہ السلام دا هغه ځای نه عمره کړی و آلته جمعات نماز جوړ کړی نو نبی علیہ السلام راغی چې نبی علیہ السلام مکه مکرمه ته راغی لږ سات پس چې قتل د حوازن جرګه رااله او چې وی قتل نو د نبی علیہ السلام رضای خور و شیما هغه وبکی چې نبی علیہ السلام ته قتل ډیر وخت پسې ولیدله نبی سم زر خپل صادر راوغستو ته خور کو په خور چې نن څه مطالبه کستا مطالبه به منل په کوم نیت راغلی ته هغه وته زمونږ د خلک کوئی چې موږ خپل غنیمتونه اور څه واپس کوم مسلمانان شو نبی علیہ السلام وتوی اسلام خو قبول لې او غنیمتونه خو زما د اختیار نه وتلی دي او خو ما تقسیم کړی دي ټولو اوس په څه چل کومه خدا سوکا چې دې سره خبر اوکا وتوای چې یو شي خوخ کوي یا مالونه او یا قیدیان هغه یو پکې خوخ دي نو زبې ولا ورکم هغه سره خبر اوکړه هغه وته بس قیدیان دی واپس را کی مالونه پرې دوا
نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړل، وای زما په عیسی کې او د علی په عیسی کې چې کوم سو قیدیانو هغه خو ما ور کړل، او تاسو خو خنا تاسو رونه دي حوازن دي مسلمانان سو راغلي دي، نو که تاسو سو خپل خپل قیدیان واپس کوئ، نو ما سره دا څه خبر وکړه چې قیدیان بدل موږ واپس کو، نو که تاسو کو واپس کوئ ښا او کنه واپس کوئ، نو تاسو خو خره زور نشم کولای، خو زبا د خپل وځه واپس کوم. چې نبی علیہ السلام واپس کړل، بس هغه ټول وسکړل، واپس کړل قیدیان ولا ور کړل، واپس ولا ور کړل، او هغه ایمان راوړو. هغه واقع ته دې ځکه کې اشاره ده چې هغه مسلمانان په دغه وخت کې ولا مزور کړي وا، کثرت ولا خوان ور کړو. اذا جبتکم کثرتکم، د مادیاتو نه متاثر کېدل نظر د الله نه اړي، د دې وجنا د مادیاتو نه بنه متاثر کیږي چې نظر دې د الله نه ونه وړي. اس حالت کې به د الله نه نظر نه اړي. پاو کې چې خواندر کړو تاسو لره ډیروالی، تاسو مزه دل در کړی و، فلم تغنیان کوم شیا فائدہ در نکړه تاسو لره معمولیوم، هغه ډیروالی پیدا نکړه. او واقت علیکم الارض، او څنګه شو په تاسو باندې زمکا سره د پراخوالینا، یعنی پراخ زمکا او تاسو چې سر طلب تلاړ شو، یو طرف دغه شوریږي د بل طرف دغه شوریږي، چې کم طرف ته ځي ورته خو شراجي، تاسو چې اوس کم طرف تلاړ شو، او بیا واوړېدلې تاسو شا کوونکی په مادیات باندې اعتماد کول او د مادیاتو نه متاثر کېدل، هغه په دین کې درستو کېدل سبب دی. هغه دین سړی لا خرابوي، دین کې درستوالي ذریعہ ده، دین او متاثر کېږي د چا د ډیروالی نه، د چا د مال نه او د خپل نه، دا غي نه متاثر کېږي. نظر په الله باندې ساته، که خپل مال د الله درک داغه نامه متاثر کیږي. په ډګ جیب یو خبره ده چې په ډګ جیب سړی ملنګ وي نو زاهد دی ته، چې په ډګ جیب سوي یعنی مینا د دنیا د زړه نه یستلو ته زهد ویل کی، دې ته زهد ویل کی، دې ته زهد نه وي چې سړی سره مال شته نه او مړه بس منګه دا الله رب العزت دا غره مونږ په مال هیڅ پروا مو نشته، او چې راشي ولنو بیا لوی دی لیوزي، بیا ته نه دی لیوزي بلني، او یې په زړه کې تما د مال وي شته وسره نه، خو په زړه کې تما د مال لا. حضرت تانوی رحمه الله تعالی ذکر کړی دي، او شیخ سعدی په ګلستان کې ویلي دي، وی دا زاهد نه دی، دا لوی دنیادار دی چې په زړه کې میلان چاته لري دنیا تره، دنیا مادیات طرف ته لکه دا په خلیبانه چې ماوي کنه دا دومره آسانه وا، خودی مرتبه تر رسیدل دا د مستقل مهنت ضرورت دی لپاره نه، دوستان سوې دي لپاره د مستقل مهنت څه دی ضرورت، او کنه غپ نه دی. ثم وليتم مدبرين، بیا واوړېدلې تاسو کوم کی، ثم انزل الله سکینه علی رسوله، بیا راولېګل الله خپل تسلی په پیغمبر خپل باندې، سکینه او خپل تسلی په پیغمبر خپل باندې، د زړه تسلی، سکینه د زړه وقار، چې د زړه اطمینان، چې د ارسنه نظر کټ شي او نظر په الله شي. حضرت تانوی رحم الله تعالی بیان القرآن کې ذکر کړی دی چې سکینه یو نوم دی د رضا بالقضاء، چې سړی د الله رب العزت په فیصله باندې رضا وي، مطمئنی چې الله کوم فیصله زما د پاره وکړه په دې کې خیر دی، دته تاوان رسیدلې دی، دته نقصان رسیدو، او سره دې نه دې مطمئن دی او دې رضا دی چې دا مال الله کړی نو دا به ټیک، ادا بهتري دا او مفیدی. نو رضا بالقضاء چې الله رب العزت په فیصله باندې مطمئن شي. ثم انزل الله سکینته، بیا راولېګل الله خپل تسلی په خپل پیغمبر باندې، وعلى المؤمنین او ایماندارو باندې، وانزل جنودا لم تروا، او راولېګل لخر خپل لم تروا چې تاسو نه لیدلې دی لرا، یو معنی دا تاسو لیدلې نه چې لخر وي، یعنی فرشتو غیبی مدد یا د الله غیبی مدد
چې د مسلمانانو زړه مضبوط کو هغه غیبی تثبت دوی مدادا چې لم تروها لم تعتقدوها جنودن چې تاسو نګانلې اغیل الله کارې داسې سيزونو نه الله د لخرو کاروالی چې د سړی پیړو ګمان نه چې تاسو شه دی لکه دغه کې ډنډاري مچای رااله چرته دی وی جاړې نه مچای را پاره شو او کافرانو څوک په کونه چې چلے څوک په سترګې چې چلے جوړاوي دا څه مصیبت ده جوړناګې نه الله د چا کار واغستو د لخرو کار واغینی مچو ته وسوک لخر وي مچو ته وسوک لخر وي یا د جولاګي جالي ته وسوک سو وي لخر وي جالي ته وسوک سل لخر وي خود دین الله د څومره کار واخلي د لخر عمر کار واخلي وانزل جنود لم ترام اور نازل کړي الله رب العزت لخرې تاسو نه لیدلې غیلرا او نه غنلې تاسو غیلرا لخرې واذب الذين كفروا او سزا ورکړه الله کسانو چې کفر کړل او دا سزا د کافرانو بیا مې قرباني وکړه الله رب العزت هغه ایماندار شو ثم يتوب الله بیا مې قرباني وکړه الله رب العزت ثم يتوب الله بیا مې قرباني کوي الله پاک بن بعد ذلك پس دینا پاک چا باندې چې را دیو کی او الله دې بخنه کوونکې مهربان یا ایو الذین آمنوا انما المشركون نجس دا با عیسی خلاصي اولنای حصہ داغي تتمه ذکر کړي اول کې ابتدا کې ویلو برات من الله ورسوله الى الذين اتوا من المشركين المشركان نه د بایکاټ خبره ان الله بریء من المشركين ورسوله اوس دلته اقا خبره دوباره ذکر کړي د مشرکان نه بایکاټ کوي نو منځ کې داغي ګندا عملونه ذکر کړل دلته کې وسیو ټکي ذکر کړي انما المشركون مشرکان خصخادي خاوی ما سے تو آیا گنده چیز خاصیز اگر سو دست لکلا سکی رالی تا تب غل راواله بلا سکی او غلو سروتمی نو کی اغیل وغیقتاو کی تو این وزتاو کی غیق قرآن مجید د مشرکانو عقیده پا نجس کی باندې ذکر کړه د پاره د نفرت چې د دینه مسلمان تبعیث اور متنفر شي لکه څنګه چې د غلو نه سړی نفرت کوي دغه شان د مشرک د عقیدې نه سوکي نفرت کوي اگر چې د مشرک نجاست چې دی هغه اعتقادي دی ظاهری نجاست نه دی چې مشرک ظاهر ښه دی ځکه نبی علیہ السلام په جمعات کې تړل نو جمعات کې سو غل نه دي نبی علیہ السلام سمامه په جمعات کې نو تړلې ابو سفیان جمعات کې راغله او اعلان وکړ کړو او نبی علیہ السلام بیا جمعات نه دی وینځلې چې دا ښکار راغله او غل راغلی جمعات ته وینځي خدا نجاست اعتقادي دی خدای ذکر کړي په دې لفظ باندې ذکر دی چې مسلمانان دي سوکي نفرت د مسلمانانو کی او دا د دې قابل نه دي چې دې مسجد حرام تراشي او جمعه ته حاضری ولګي اے ایمان والو انما المشركون نجس یقینا دا اندوان خاوی مشرکان خاوی فلا قرب المسجد الحرام نن نزدیکیږي جمعه عزت من تا پس د کال د دینه چې دا ده دې کال نرستو بنا راځي غمخ کې موږ ذکر کړل یاره جی چې مشرکانو نه بایکاټ شي زمونږ ټول کاروبار دی هغه به خراب شي درآمد دی هغه به شي ټول تجارتونه دي هغه خراب شي قران کریم جواب ورکړي ستا ضرورت پورا کول د چا کار دی د الله ته د احکامات او خیال ساته چا د دین خیال ساته دنیا بدل سوک سمي الله سمي دی آیات کریمه کې پنانه زمانہ کې او بوت ته دا غیبوت د ماتولو تذکرہ ده نن زمانہ کې او بوت ته مصلحت پسندي مصلحت
د دنیا د فائدې لپاره په دین باندې خپې کې خاودل د دنیا د فائدې لپاره په دین باندې څه کې خاودل مصلحت پسندی ده نن سم که اوسړی ته وای چې دې ده کې د شریعت حکم دار مړه یار یو خو تاسو د شریعت نوانړولا مونږ ته دومره مسائل لی مشاکل لی دلته چې مونږ په دې په شریعت باندې دا حکم کو مونږ ته دومره غټه مسله جوړیږي یار قسم په خدای تعالی نه تاسو غوړ بدی پويږئ نه سیاسی بصیرت بالکل نه لري تاسو کې د سره څنګه نظری ده بچ کوم نومي والا کې خود بیا هغه خپل تنوم دی او خيارتیا مصلحت پسندي ورته الګ مصالح هو تبمغوري مصلحت پسندای تبمغوري دلته یو مصلحت چې مشرکان مکی ته راځي نو ډیر تجارت په سره کیږي څه کیږي تجارتونه ډیر کیږي غنم راځي مکی ته جوار راځي مکی ته میوه څه راځي ځکه مکه کې هیڅ شیخ خپل نمخ کې کېده نه به اوس کی بیوادن غیر ذی زرع نو چې دا خلک بند کی نو بار علاقو کې خو مسلمانان نشته غنم به سوق راوړي نو خروب بس میوه دانه به سوق راوړي نو کجوري روزه به سماتو دلته موږ بیا سکو دا یو غټه خبره و تجارت په ټپو باندې شي ودرېږي د لوګي د لاسه مسله به شي حالت اضطراری براشي ډېر لوی تکلیف پیږي بیا دا لوی مسله الله رب العزت وایي کله دینه تیاریږي دا مالدار اول زما کار دی دا پورا کول زما کار دی خو ته زما او ما رستا ضرورت پورا کول زما کار دی حضرت تانوی سے پدی آیات کریمه دلان دی لیکلی دی بیان القرآن کې د دې آیات کریمه دلان دی لیکلی دی چې مصلحت دینی مقدم دی په مصلحت دنیوي باندې د دین فائدہ مخکې دا مقدمه ده د دنیا په فائدې باندې دا سوال مشرکان ویلو مشرکان ویل سورۃ قصص کې راځي چې ان تبل هداماک نتخطف من ارضنا ان تبل هداماک نتخطف من ارضنا کمنګا تابعداریو کو منګا تابعداریو کو د شریعت نو منګ با پزماګه کې وشو کولې شو ټول دنیا به زموږ مخالف شي او موږ به خلک وشو کوي خراب بوم کی وابم نه نو هغه مصلحت د وجه نه ایمان نه راوړو الله تعالی ویلو چې سره د شرک مې ساتلې سره د شرک نه مې ساتلې اوس کوم په توحید نه ساتما دلته مسلمانان وي چې کوم په یو حکم باندې سکو عمل کو زموږ دنیاوی فائدہ سکیږي خرابيږي او زمونږه مال او دولت کې به فرق راځي قران کریم وایي ته زما د دین پاسداریو کا زما د دین خیال وساته ضرورتونه پورا کول او ستا کارونه سر ته رسول الله رچا کار دی قران کریم کې پر ډیر ځای کې رابش ان شاء الله پر ډیر ځایونو کې په دین باندې د دنیا وعده کړی دا په ډیرو ځایونو کې الله په دین باندې د دنیا څخه کړی دا چې ته دین کوا دنیا د لزه کوم همغه دین کړه نه او وای کله را لسمای الګ تاولو کنه بیا وای چې سمای او کنه سم نو په دین باندې الله د دنیا وعده کوي واین خفتم عائلتان او کېریږي تاسو د فقیر او د غریبانه فسوفا یغنیکم الله زردا چې مالدار به کتاب صلی الله من فضل خپلنا ان شاء اذا الله رب العزت کو غشي ان الله علیم حکیم پدې خبر باندې اعتراض مکو چتوای چې مونږ بایکاټ کو نو خروباسو او څنګه چلوي دی باندې اعتراضونه مکوا ان خفتم عائلتان کېریږي تاسو د غریبانه زردا چې مالدار به کتاب صلی الله من فضل خپلنا کړه الله اراده وشي زکا یقینا الله پویږي پارسو ستاپو فائدہ او په نقصان الله پویږي چې الله حکم کړل دې کې او فائدې وي ذکا حکیم الله دې حکمت والا
اس یو حکم هغه به ځای نه دی، هغه په ځای باندې خره او پای کې مصلحتونه د بندګانو دي او فائدې د بندګانو. یقینا الله په دې پارس حکیم او د حکمت والا دی. واخر دعوانا